په تصوف کې د تصوف ټول خلاصه او نچوړ دا دی د نفس ګوشمالي کول، نفس رګړایي وکړي، داسې نفس رګړایي. مونږ به زمینداره چې کوله ځمکه به مو واړوله، نو ځمکه به چې په دواله شوه، دواله به یې دې ته وې چې ړومبي ځل باندې به دې ایوي وکړه، بیا به دې په دوباره پکې ایوي وکړه. هغې دواله سره به ځمکه نرمه شوه، بیا چې به ماله شوه بیا به نوره نرمه شوه. ګوډ چې هم په رمبي کولو چې څومره پکې رمبی وایي نو دومره ځمکه پستېږي او نرمېږي. دا د هغې ځمکې ګوشمالي کېږي چې څومره یې ته ټقۍ ډزۍ ایوي پکې کې، کوداله پکې وایي، رمبی پکې وایي، دومره هغه پستېږي او نرمېږي. د هغې نه واښه وځي، د هغې نه ګن بلا ټوله وځي او هغې لوټې ماتېږي او نری کېږي. څومره چې انسان د خپل نفس خیال ساتي څومره یې ګوشمالي کوي، دومره د نفس چې کوم دی نو هغه قیمتي جوړي. او لکه څنګه چې د ځمکه پرېښوه، حل پکې نه چلی، ایوي پکې نه کې، کوداله پکې نه وای، رمبی پکې نه وای، دا به شاړه شي. درب و بوشړي به پکې راوخیږي، ډیره و کبل به پکې راوخیږي. دغسې چې نفس پرېږدي د هغې خیال نه ساتي، دا شاړه شي. کوم سړي چې نفس آزادۍ ته پرېښی، اس کو چھوڑ دو، جو ہم معاشرہ کرتا ہے وہ ہم بھی کریں گے. چې څه په معاشره کې وي هغه به مونږ کوو. دې سره چې کوم دی نو د انسان نفس هغه شاړ شي، هغه په سړي باندې بیا سور شي، د سنډا غونې غټ شي، ځمکه بنجره شي، په هغې کې غنې، جاړې، کاریزې، کنډیارې، زوزان دا پکې زرغون شي، او دا څیزونه چې زرغون شول بیا د هغې ایستل هم ډېر زیات ګران شي. نو نفس پرېښول نه دي پکار دی. ته د ټولو نه بهترین شی هغه د نفس د اصلاح لپاره خدمت دی. په خدمت کې تواضع ده، په خدمت کې کسر نفسي ده، په خدمت کې تکبر ختمول دي، په خدمت سره د انسان اصلاح کېږي. ډېر